مولانا طارق جمیل صاحب سره پرون په مانسهره کې یو ډیره افسوسناک واقعیه شوې ده چې دغه واقعي نه پس مولانا طارق جمیل صاحب ډیر زیات جړلی هم دی. مولانا طارق جمیل صاحب د خپل بیاناتو سفر د 13 کال عمر نه شروع کړي او د مولانا طارق جمیل صاحب دا وخت عمر د اویا نه هم زیات دی. مطلب تاسو خپل حساب لګوي چې 50 کالو نه زیات هغه خپل عمر چې کم دی په دغه بیانات کې په دغه دعوت تبلیغ کې تیر کړی دی. پرون په مانسهره کې چې کومه افسوسناک واقعیا مولانا طارق جمیل صاحب سره شوې ده په هغې باندې په دې ویډیو کې ډسکشن کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او سیاست رنګ به دې ویډیو ته نه ورکو خو تاسو به د زړه نه کامنټ کوئ چې آیا داسې کول پکار و که نه مولانا طارق جمیل صاحب سره سیاسي رنګ به نه ورکو. چونکې مولانا صاحب یو خبره هم کړې وه په یو شو کې اوس کرنټلی چې هغه یو سیاسي خبره وه به سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. خو که چېرې تاسو په دې ویډیو کامنټ کوئ نو ایز سیاسي پارټۍ سره تعلق لرونکي به نه کوئ، ایز مسلمان اور از انسان به کامنټ کوي چې آیا مولانا صاحب سره دا کوم واقعي شوی دا داسې کېدل پکارو کنه. مانسهره کې یو اجتماع کنټینیو د جی په مانسهره اجتماع کې مولانا طارق جمیل صاحب د بیان کولو نه منع کړل شوی دی. چا منع کړی دی، ولې منع کړی دی، په هغې باندې زه په دې ویډیو کې خبره نه کوم. خو مولانا صاحب ته په بیان باندې پابندي ولګوله چې مولانا صاحب باندې څه ټایم په بیان باندې پابندي ولګېده نو هغه ډېر زیات وجړل. لکه هغه له هم په دې خبره افسوس راغو چې لکه زه اوس بیانات هم نشم کولی، لکه ما دومره عمر په دعوت تبلیغ کې تیر کو او زما د بیان نه چاله څه نقصان دی. خو دغه ټایم مولانا طارق جمیل صاحب ډېر زیات وجړل هم. مولانا طارق جمیل صاحب 18 کالو چې د بیانات شروع کړي دي او دا وخت دغه عمر 80 کالو نه هم زیات دی. اوس بیان نه ولې منع کړل شوی دی، چا منع کړی دی، د هغې لږ ډېر انفارمیشن به ستاسو ذهن ته راغلی وي. خو بل طرف ته مولانا صاحب یو څو ورځې مخکې په یو شو کې ویلي وو وایي که چېرې زه عمران خان ته جیل ته لاړم نو زه به عمران خان ته شاباسۍ ورکوم چې تا ډېر بهادرۍ سره قید تیر کړو او ستا نه مخکې ډېر پالیټیشن ګیر شوي دي خو یې داسې قید نه دی تیر کړی. دا خو د مولانا صاحب یو سیاسي بیان دی. ما تاسو د ویډیو سټارټ کې مو وایي چې د مولانا صاحب یو سیاسي خبره به سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. خو مولانا صاحب په دې خبره یا د عمران خان په فیور کې بیان یا د عمران خان په خلاف بیان یا د مولانا صاحب په فیور کې بیان یا د نواز شریف په فیور کې بیان یا د پیپل پارټۍ په فیور کې بیان، آیا یو مولانا، آیا یو دعوت تبلیغ، آیا یو دومره غټ عالم د یو بیان نه منع کول پکار دی د سیاسي په توګه باندې؟ منم زموږ ملک دا وخت سیاسي حال چال چې کوم دی ټیک نه دی. خو مولانا صاحب لا مطلب دغه چې چا منع کړی دی اټلیسټ دی لا منع کول پکارو که نه. تاسو خپل رای شریکه کوئ. آیا د مولانا صاحب بیان نه چا له خطره وه؟ تاسو هم خپل رای موږ سره په کمنټ کولی شئ. خو مولانا صاحب ډېر د افسوس اظهار کړی دی، مطلب جړلی هم دی چې مولانا صاحب کله دغه مانسهره اجتماع کې د بیان نه په هغه باندې پابندي ولګېده، منع کړل شو د هغې نه پس. نو اوس تاسو د مولانا صاحب دې حوالې سره څه رای لرئ؟ تاسو هم خپل رای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ. تاسو څه وایئ چې آیا مولانا صاحب د بیان نه منع کول پکارو که نه؟ کمنټ لازمي